मलक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन मलक यूसुफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तो बोले रागे तो जलसे शमूलियती जलसे के बता सु मंशूर से पेश किया और सवाबेदा पर स्पेशल तासु कि माशाल्लाह पर नौजवान ये नौजवानों दोबारा से मंशूर किसी दी लोगम जो आम जो कम कस थे डिस्कस कई जो मलक से अंदाज सियासत सही सासु ब रिवायती अंदाजी वादी बई और दा बई कना सो हिकमत अमली हुई सवाबे के शेराम खान दरके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी और जुमात इस्लामी और नूरदा सिद्दीगर जुमातुन दी न पदी के मलिक यूसुफ साहब संगा इंशाल्लाह स मुकाबले बसंग मुकाबले को रेट आपता زمونږ نه په اسلام آباد کې بنگلې شته نه په پېښور کې بنگلې شته موږ د دې خاورې خلک کې ان شاء الله تاسو به د سیم پی د سلغه نه لیدل چې به تاسو سره زموږ د خو چې پاس شي نو ورک شي څلور نیم کال 15 کال ورک الیکشن وخت کې ته خلک کم راځي شي دوام راځي چې غم خادم راځي सरकारी मुलाजिम खो जुटियो की नो जगम नीम सरकारी या प्राइवेट सेक्टर देगी हो जुटियो की हो यो मजदूर दे नो मजदूर बजे गम खपल दिहाड़ी खदा कई अब वो अचूर राजी आग वरस खुदा का जाय शुनाक मजदूर बा कचरा मुतालिबा की नाका पैसे मलिक यूसुफ से बोर की करे बोर की और सियासी मुखालिफ पैसा इस्तेमाल न बे मलिक यूसुफ सबसे कई چې یو سړی تاسو له 15000 روپۍ درکې 10000 درکې نن سبا خو خرم په 50000 نه ملاويږي نه د انسان قیمت دا خبره ډېر دلچسپ خبره نه دا خو د انسان قیمت خو دې د خرنم کم لګي لکه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हुब नमीन और आप देख रहे हैं लबयाज़ात टीवी। आज खुश नसीबी अपने आबाई हल के सवाबी भी मौजूद हूँ और अपना आबाई हल का और अपनी मादरी ज़बान ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। मलिक यूसुफ साहब सर मुंग नासियो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम څنګه لې खैरियत दि तास खैर जी शुक्र اول خو ډېر مننه چې تاسو موږ لا خپل خپل مصروفیاتو نه ټایم راو باسو نه جی تاسو ډېر مننه چې تاسو موږ له دومره ټایم راکړه ځکه تاسو ته موږ ډېر خوشحالي کو پدې چې زموږ څه پیغام نه تاسو په وساتت سره زموږ عوامو ته ډېر پاسانتیا ورسي ډېر مهرباني ملک صاحب سرناسو کوشش زموږ دا دی چې کوم د عوامو په ذهني کوم سوالات دي او په کوم چې کوم په جمعات کې په اجره کې په د دکان په ډپه کې یو ځای بل ځای کې د خلک ډسکس کوي هغه سوالات ما سره وړي دي او ملک صاحب سره باغ ډسکس کو او امید لرم ان شاء الله چې ملک صاحب کولاو خبرې ترې وکاو او که څه خبره باندې زما مشران کشران ټول څخه پکېږي یا د ملک صاحب څخه خبرو ترو دا غینه د لاول ز معذرت کوم ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان ملک یوسف سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان ته ولې راغی یاره جی موږ ټول عمر چې زموږ څومره تیر شو تر اوسه پورې نه موږ هغه عوامي نېشنل پارټۍ سره تیر کړو خو چونکې زموږ ثوابۍ کې ډېرې غټې مسلې پرتې دي د روزګار په شکل کې د عوامو د نوکرو په شکل کې ترقیاتي کارونو په شکل کې د عوامي خدمت په شکل کې نه جی هغه موږ نه لیدو عوامي نېشنل پارټۍ کې چې هغه مسلې د خلکو حل کړي ذاتي خو د سړی هر کار کې خو زموږ سوچ او زموږ فکر ټول عوامو دپاره دی نه هغه موږ په هغې کې دا نه لیده په عوامي نېشنل پارټۍ کې خټک صاحب سره نر سړی دی 40 کاله نه په سیاست کې پاتې شو مرګري سره ولاړي نو موږ ان شاء الله تعالی لکه دا موږ سره هغه وعده کړې ده او زموږ دغه چې ان شاء الله چې به څنګه ما نوخار ته کتلې داسې به زه ثوابۍ ته ګورم او ان شاء الله چې څومره مسلې دي څومره مینه به موږ له غال کې ان شاء الله نو موږ په دې ټکي صرف واحد د دې لپاره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز ته تللي چې موږ به ان شاء الله امید دی چې زموږ مسلې به ټولې حل کېږي د عوامو د هفتې په ورځ باندې په 30 دسمبر باندې تاسو شمولیتي او جلسه دا هغه کې به کوم مهمان خصوصي وي سابق وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب او سابق وزیر اعلی کیبی کے محمود خان صاحب د جلسې شمولیتي جلسه کې به تاسو منشور څه پیش کړئ او د ثوابۍ لپاره سپیشل تاسو چې ماشاءالله خپل نوجوان دي د نوجوانانو لپاره منشور کې دي هغه خو جی زمونږ په 30 تاریخ 1:30 بجې په ملک آباد چارباغ سټاپ کې زمونږ یو شمولیتي پروګرام دی زمونږ خو په خپل پروګرام صرف د جلسې خو هغه الیکشن حالات هم یو ځای ځوان راللو نو اوس موږ د جلسې کمپاین کوو او د الیکشن هم کمپاین سٹارټ کړو چونکې ما خپل کاغذونه جمع کړل پی کې ترفن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز نه زمونږ خو منشور امن ترقی او خوشحالي چې امني نه ترقی مرضی او چې خوشحالي مرضی او تعلیمي ناغي سره مخکیم پکې سړی زی نو ان شاء الله تعالی سپیشلی خو زما لکه تاسو ته دا خبره وکړه چې موږ د دې خاورې خلک
او دا خاوره زمونږ د دې خاوري چې دلته زمونږ څومره ځوانان دي نوجوانان دي ناغي د پاره لکه تاسو دلته راشي وګورئ نه دلته موږ سره سپورټس ګراوندونه نشته د عوامو د خپل الکانو ځوانانو د پاره دلته موږ وګورو نو نوکرۍ جوابونه نشته ناغي د لاسه زمونږ الکان غلط طرف ته روان دي نشي ډيري تاسو وګورئ په صوابۍ کې ډیر زیاته ده دا کرایم سین ډیر کرایم هم نو د دې د لاسه کرایم هم ډیر زیات دی نو ان شاء الله زمونږ ودا کوشش چې موږ د څه پروجیکټ راوړو د څه دغه راوړو چې پای کې خپل ځوانان پکې دي ته موږ مطلب جوابونه ورکو د سرکاري چې کوم نو کوي چې هغه ورکو ګراوندونه دي لکانو د پاره چې دي مشغول دي بيزي دي په غلط سایت ته سوچ نه چې دا شزونه نه دي لازمي چې نه دي په غلط سیټ ته ځي هغه زموږ د معاشرینو دا زما لومبه زما کور او بیا وروسته نو د ټول لپاره نقصان دی ملک صاحب د یو عام حیثیت په خبره به زه کوم چې یو عام چې کوم کس چې هغه دا ډسکس کوي چې د ملک صاحب انداز سیاست صحیح تاسو به روایتي اندازي وادي به او دا به کنه سو حکمت عملی به وي یره جی زمونږ خو تاسو ته بده چې موږ ته خلا موقع نه ملاو شي چې موږ ان شاء الله چې موقع ملاو شي چې ان شاء الله موقع ملاو شو نه دا زار چاته چې زمونږ نه په اسلام آباد کې بنگلیش ته نه په پیښور کې بنگلیش ته موږ د دې خاور خلک کې ان شاء الله تاسو به د سیم پی د سره غنې لیدل چې به تاسو سره زموږ د خو چې پاس شي نورک شي سلور نیم کاله 15 کاله ورک الیکشن وخت کې ته خلک کم راځي شي دوام راځي شي غم قادم راځي ان شاء الله تعالی موږ به زو چې څه ضروري کاری میټینګ یې سیا باټن کو خو زمونږ به ان شاء الله ناس ته خپل عوامو سره موږ به مخ کې عوام براپسي او ان شاء الله تعالی ټول عمر یو بل لدی وټور کو خو بیا څوک په دې زمونږ چونکې چا تاسو نه کړي ثوابې ته تاسو ته پته ده چې ثوابې ته د سپیکر په شکل کې غټه اوغدر راغلی و د منسټرو په شکل کې اوغدر راغلی او جمهوریتي سوري صاحب خبره کټ کوم د جمهوریتي لحاظ سره د هغې سپیکر حیثیت آئینی قانوني د سابق د نائب وزیر اعظم حیثیت او بیا هم د ثوابې لپاره هیڅ هم نشته تاسو خپل وګورئ دلته سدي خو دلته سپیکر صاحب دلته د اوغدر راغلی و چې د نائب وزیر اعظم تاسو خبره نه دی نه غټه اوغده بیا ثوابې ته ماته نه ښکاري چې د اوغده بیا راشي خو هر سړی راغلی خپل وخت تیر کړی دی او خپل ځان ته کتلی خو عوامو ته چا وروستو نه دي کتلی او مطلب حکیم پوره چاله نه دی رسولې بس چې کوم ذاتي او څو کسان دي هغې د پاره چار سکړي دي خو عوامي زمونږ ډېر زیات بد حالات دي زمونږ بیا سپیشلی د رزړو کې خو زمونږ ډېر بد حالات روان دي چې یو خو مهنګایم دومره اسمان څخه خبرې کوي در سړي د وس دم نو حالات زمونږ ډېر خراب دي خو ان شاء الله موږ له دا موقع د عوامو راکړل ان شاء الله دی به ویني چې زمونږ به وعدې نه وي موږ به ان شاء الله کار کوو که خیر پرویز خټک صاحب او تاسو د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان د طرف نه یو مبینه بیانات جاری شي او سوشل میډیا باندې او په سټریم میډیا باندې دا خبره گردش کو چې تاسو د بلې چې انتخابي نشان د پاکستان تحریک انصاف دا غي مطالبه هم کړو چې دا بلې د موږ ته ملاوي شي نو باغی خو الیکشن کمیشن پریس ریلیز جاری کړو او چې پرویز خټک صاحب او دا غي د پارټي د پارلیمنټریان چې کوم ګروپ ته اس قسم څه ځای غنو شي نو آیا سوشل میډیا ته او د داسې ونته کې منګټ خبرونه او د مبینه بیانات او دا پروپاګاندا چې کوي دا غي لپاره سم میسج ورکول غواړي یره جی دا خو لکه خبره ده تاسو خپل وکړه چې الیکشن کمیشن دا په خپل ویلي چې موږ ته خټک صاحب چې دا ډیماند هم نه کړی چې مال دا نشان را او خټک صاحب ته ماشاء الله موږ خو پښتانه خلک موږ ته د پښتو مشري نه حمله او شو پټکي خو چې د کلی مشري د وجري مشري د کور مشري د ضلع مشري د صوبې مشري موږ ته پښتو روایتي پټکي ملاو شنو موږ خو لکه دا خو بالکل منګړت خبرې دي دا چې هر څوک پروپاګاندا خلک کوي لګیا به خلکا د سیس قسم سن دي شي موږ ته چې کوم نه خم ملاو شو پاره موږ فخر کو او زموږ ډیره خوخه ان شاء الله تاسو نن چوکي قاضي نامزد کی کلم کړي پرون موږ کنن موږ راضي شي خالق دوه چې تاسو قاضي نامزد کړي د آروز د ډي آروز په معاملې باندې پورا پاکستان کې د آروز او د ډي آروز مسائل دي نو پرون په خیبر پختونخوا کې په پی کې 91 کې اسسټنټ کمشنر خټاو کو کوارټ والا او هغه په لوکل ګورنمنت اسسټنټ کمشنر یو لگاو نو په آروز ډي آروز باندې تاسو تحفظات شته نه جی نه او ماشاءالله ډیر زبردست سیستم روان دی چې کوم زمونږ د آروز دی ډي آروز دا چې کوم ډیر زبردست موږ په خو خوشاله موږ د مطمئن او باقي حکومت کارونه خپل کارونه خپوي اوس ملک صاحب په ثوابه کې شهرام خان درکه پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی پاکستان پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی او نور داسې دیگر جماعتونه دي نو پدې کې ملک یوسف صاحب څنګه ان شاء الله مقابله خو ډېر ټاپ تا یاره جی دا د چا جاګیر نه
چې بس یو سړی به ټول عمر راځي او ګټي به او بس هغه ځان ته بهلته ناست په بار ملک کې او په اسلام آباد کې وایي به چې زه به یې معنی کېږم، زه دا په خدمت ته ځي عوامو ته اوس دا د دې ټولو راز باز ښکاره شوی دی چې دا صرف ډرامې کوي. دا خلک چې کوم دي صرف ډرامې تر اوسه پورې کړي دي خو عوامي چا نه دي دغه کړي. په 2005 کې زموږ صوبې د ضلع لپاره د ګیس اعلان شوی، لا تر اوسه پورې زما په کلي کې ګیس نشته. او جنې زمونږ چې خپل کلي کې هم ګیس نشته. زمونږ خو تاسو خو ډېر شاته دا خبره به ډېر معذرت سره کوم خپلو مشرانو ته مو خفه کېږم نه، خو حقیقت دا چې پرویز مشرف صاحب راغلی و دلته کې غټه په ګوهاټي کې چې کوم غټه جلسه شوې وه، د جلسې پراپر اعلان شوی او د ثوابۍ او د مردان دا چې کوم روډ دی دا په هغه وخت کې د ډبل ټریک اعلان هم شوی و. نو روډ کله جوړ شو هم تاسو معلومه ده او ګیس کم دی تر اوسه هم تاسو معلومه ده. جی یاره جی نو روډ خو پرویز خټک او محمود خان صاحب جوړ کو، هر کله منظور شو خدا خو پرویز خټک صاحب او محمود خان صاحب کو د جماعتونو کو تاسو ګوره سولر سیستم لګیدل نه دا د خټک صاحب دی لګولې دي. خو د سوګورو زمونږ ډیر جماعتونو کې مولیان صاحبان چې زمونږ کم دیږي ته تنخواه ملاوي کنه دا خټک صاحب کړی دي. د پولیس زمونږ هغه د پاره چې ډیر دغه خټک صاحب کړی نه. خټک صاحب خو حقیقت کې کارونه کړی دي د مخ کې نو. خټک صاحب شکر الحمدلله زمونږ خلک خو بده خوخي چې هغه چا ذاتيات نشته، هغه چا ذاتيات ذاتي نه دي کړي چې سیده وسه شي خلکو سخي کړي. او ان شاء الله لومبه مبارکي بوله ان شاء الله د پی کې ترپ په نوام خټک صاحب لور کوي چې به د پی کې ترپ پن ګټه به ان شاء الله زمونږ په ثوابي کې او ډیر زربي کې خيري چې د ثوابي سالو 15 صوبایي سټونو 2 قومي سټونو چې دا به د خټک صاحب ان شاء الله تعالی او موږ په خپل عوامو یقین دی اعتماد دی او ان شاء الله تعالی موږ خدمت کو منډو او ان شاء الله زموږ په خدمت کې هم سعودي او هم سرغدي نه سکمه بن راځي ان شاء الله تعالی. تاسو چې وخت ډېر قیمتي دی او سیاسي حاله ځله سٹارټ دي اخري دوه ته بوسنه وکړو د الیکشن صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف په دې معاملې کې تاسو تحفظات شته نه جی؟ دا خو موږ جی خپل وایو چې به ارس کیږي دا د یو انسان حق ته د عوامو حق ته چې غي چاله ورکې نه موږ دا غواړو چې یو شی کلیر وشي خبر صاف او شفاف وشي او بس هغه چې سی به ټولو ته منظور وي. ملک یوسف صاحب په ذاتی حیثیت باندې د ووټ د اغستلو یا د خرڅولو قائل دی نه جی؟ نه ووټ اغستل جی دا ضمیر خرڅول دي. نو ووټ زما چې مخفل عوامو تم پیغام دی چې یو سړی تاسو له 15000 روپۍ درکې 10000 درکې نن سبا خو خرم په 50000 نه ملاويږي. نه د انسان قیمت دا خبره ډېر دلچسپ خبره نه دا خو د انسان قیمت خو د خر نم کم لګي لکه خر زموږ په معاشره کې دا وایي چې به خلک پیدا کوي نو ووټ خرڅول او اغست دواړه دا ګنام ده او د دین اړ یو سړی له پکار چې به هغه سړی له وټ ورکی او چې سبا لپاره چې هغه لزیو د گریوان نیم نیولې شي چې به ماته له وټ درکړي دي هغه خپل حق غوښتي شي نه چې دا کارو شي پورت په پیسو اغستې شي نه په 15 کالو د لپاره خو تال لري خپل ستا چې کمیسیت ته د وټو تا ختم کو نه دینه. دلته کې یو سوال زما په ذهن کې دا دی جلد کې د الیکشن پورس خو جنرال د پاکستان کې بچوټي وي سرکاري ملازم خو بچوټي کې نو چې کم نیم سرکاري یا پرایویټ سیکټری دغه خو بچوټي کې خو یو مزدور د نو مزدور به کوم خپل دیاړي خطا کوي او ووټ اچول لراځي نو هغه ورځ خو هغه ځای شو هغه مزدور با کچره مطالبه کوي نو هغه پیسې ملک یوسف سے بورکی کنه بورکی. یاره جی د خبره ده ما تاسو ته ویل چې دا هغه د عیني حق استعمالي خپل نو چې هغه دا ووټ صحیح ځای کې استعمال کړي نو ان شاء الله ټول عمر مزدورونه بخلاص شي. ټول عمر چې ما تاسو ویل چې موږ له خود سړی نه دراغله چې هغه عوامو ته ویل چې تاسو وایي چې زه سو کم خو بس راغله خپل وخت مطلب کړي او تل نو چې د خپل حق تاسو ته ویل چې د حق کې زنه ما وټ اغستل او خرڅول په دې حق کې مونږ نه یو او سیاسي مخالف پیسې استعمالي نو بیا ملک یوسف صاحب څه کوي؟ یاره جی هغه خو ما تاسو خو هغه استعمالي نو په دې حق کې مونږ نه دغه لپاره چې سمخ نیوي کیږي به مونږ کوو ان شاء الله تعالی. غلط په مونږ وای چې عوام د فیصلو کی صحیح فیصله دی کی صحیح کست دی وګوري او د یو ورځ سوچ نه کی د لچ کموټ ورګي د روان 15 کال سوچ دی کی چې به زما به 15 کال به زما مخ کې بیا سکم دا خو یو ټیم دی تاسو 15000 واغستي او کس 10000 واغستي نه رزق واده الله کړي دغه په دې نه د چغه په دې 10000 بغه ټول عمر تیری نه ان شاء الله د سچره مکوي د سدا غلطه خبره ده او صحیح حق استعمال کې وټ خپل تاسو عیني حق ته او په صحیح ځای استعمال کړئ. اخیری 1 منټ یا 2 منټ تاسو د پاره وقف دي
ناظرینو ته او سپیشلی نوجوانانو ته او روایتي چې کوم سیاست زموږ په صوبه کې را روان دي زموږ په خلقه کې را روان دي د هغې دپاره که څه میسج ورکول غواړي د خپل الیکشن کمپاین په باره کې؟ زمونږ خو لومبۍ تاسو ته وویل چې زمونږ لومبۍ په روان هفتې په ورځ 1:30 بجې په ملک آباد کې جلسه ده او خټک صاحب او محمود خان صاحب دي زمونږ ملمانه دي او ثوابي په دې مشهور هم ده چې دې ملمه له ټول عمر عزت ورکړی دی او بیا د خټک صاحب او د محمود خان صاحب نه علاوه دا زما خلک ته زما د عزیزوالۍ زما د غم خاده خلک ته موږ یو بل په مطلب ارزه کې یو بل سودريګو نو ټول خپ درناوي او مشر دی کشر دی واړه دي خراشه او غیله عزت ورکې مشران دي زمونږ ان شاء الله تعالی او زمونږ کمپاین هم سٹارټ دی د دینه پس په موږ ډور ټو ډور کمپاین هم شروع کیږي کور په کور به زمونږ ګرځیدل ان شاء الله خو کوشش وکړي مته اوس ته بیا ویل چې به ټول عمر یو بل ورکړی دی او چا تاسو نه کړی دا یو پیر په موږ اعتماد وکړي ان شاء الله موږ تاسو اعتماد نه خرابو او تاسو سره به ان شاء الله دلته ناست او تاسو سره په خاورو کې ډیره مهرباني ډېر مهرباني. ناظرین د همیشه لپاره دعا او امید زموږ دا دی چې زموږ ملک پاکستان او زموږ ریاستي ادارې د بهترۍ طرف ته لاړې شي. اجازت راکړئ. د الله پامان.